چې دا انسان د کائناتو رول ماډل دی. نو کائنات مخلوق دی، د مخلوق څه کاری؟ حکم منل. د روح دا د الله د صفاتو مظهر دی. نو الله کار څه دی؟ حکم منل که حکم ورکول. د الله کار څه دی؟ د چا نظام به منی که په چا به نظام اپلای کوي، په چا به نظام عملی کوي. چې کله ته د روح نه مرکبې، ستا بلا دلیل ذمواري دا دی چې ته به نظام خلکو ته ورکوي، ته به خلکو سره د نظام خبره کوي. ته به صرف دا نه کوي چې شکر دی کور کې مو درې خویندې حافظانې دي، دوه وروڼه یو هغه عالمان یو، سار چې راپاڅو سورت یاسین ختم پیله وکړو او میاشت کې یو ځل د قرآن ختم کوو، نور ټین ډیالوګان خورو ښه وخت تېرېږي. ولې؟ شاید دا د موسی علیه السلام د دین تصور وي، شاید دا د عیسی علیه السلام د دین تصور وي. ستا د پیغمبر د دین تصور څه دی صلی الله علیه وسلم؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. دلته دین حق ته مضاف دی. دین قرآن کې په 9 معنو راغلی. دلته دین چې حق ته مضاف شو په معنا د نظام سره دی. نو څرنګې معنا به کې چې ودین الحق دا ما په نظام جامع باندې لیکلی. فتح الرحمن کې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي په نظام جامع باندې. اوس نظام جامع به صرف دی کور کې خویندې وروڼه دی مني؟ نه، لیظهره علی الدین کله. تب اوس دین معنا خو تا نظام وکړه، اوس به څرنګې معنا کوي لیظهره علی الانظمه کلها. تر هغې به ته په قرار نه کینې، تر هغې به ته ځان د ذموارۍ نه بري نه ګڼې چې زه د الله په نس خلاص یم، خویندې مې حافظانې دي، مونږ هم حافظان یو، دوه وروڼه عالمان یو، والد صاحب مو تبلیغ کې دی، ډېر ښه وخت تېرېږي. تا ته ذمواري دا درکړی شوې دی چې یو به ته د جامع نظام حامل او عامل وي. جامع نظام به د زده یي، په هغې باندې عملي، حامل به یي، عامل به یي. د جامع نظام به حاملې، ته به د دې ماهر او په هغې به عاملې. داسې نه چې تا 2000 صیغې زده کړې بس امام سر شي، تا خو د دین ذمواري پوره کړه. یا ته مشکل ترکیبونه کولی شي، امام نحوه شي، بس ته بری شوي. صرف او نحوه تاسو څه وایئ چې دا علم دی که دا د عربي زبان ګریمر دی؟ صرف و نحوه دا ستاسو د فهم و فراست مطابق دا علم دی که د عربي زبان ګرامر دی؟ اوس که تا عربي زبان صرف و نحوه ویلي او ته به وایي چې دین ولې حق ته مضاف دی، اوس به ته د دې څه معنا کوي؟ او بیا به وایي چې لیظهره علی الدین کله، چې کله دا دین زه په ټولو ادیانو غالب نه کم، زه بري نه یم. او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه تلو، صحابهو شهادت واخستو چې ما تاسو ته خپل رسالت ورسو. تمام ورته فرمیل چې آخو دیجی خود ورسو بل ادیت حقا. او بیا یې ګوته اوچته کړه چې یا الله ګواشه، یا الله ګواشه، ځکه چې هغې وخت کې بیا اسلامي سربراهانو ته د اسلام دعوتونو خطونه لاړل. نو تا سوچ بدای چې زه به دا دین په ټوله دنیا غالب وم. نو اوس ته پوه شوې چې انسان له څو شیانو مرکب دی؟ یو جسد نه، او دویم او دا جسد دا د ټول کائنات خلاصه دی، او روح دا د الله د صفاتو مظهر دی. د کائناتو خلاصه کېدو مطلب دا چې ته مخلوق یې، ته به عمل کوي، حکم به منې، د الله د صفاتو مظهر یې، ته به نظام ورکوې. نو اوس دا ته نشي ویلی چې زه مونځ اودس کوم زه فارغ یم، نه، ته به د الله نظام ورکوې. دلته ماضي طلبه کرام یوه خبره زده کوي. که چیرې ما تاسو نه چا نه دا غلطي وشوه، مونږ ووایي چې مونږ ته د بدن پیر بابا را کړی، نو یو ادنا سړی به مونږ ته وایي چې مشرکه. خلق خو الله کوي، پیر بابا پیدا کول. اکه ما ووایي چې دا ځمکه ما ته کاکا صاحب را کړې، تاسو خو پرېږدئ، یو ادنا ساده به وایي چې استادجي ایمان نه وایي که ورکول الله نشي کولی. خلق صفت د چا دی؟
د الله. که ما وایو چې دا ګاډی ما ته میا عمر صاحب را کړی، هر څوک به دا ته څه ګډې وړې وایي. خلق الله نه سوا بل څوک نشي کولی. دا تاسو چې په د خپلو سینو کوم بیج لګولی، لله الامر، دې خلاصه څه دی؟ الا له الخلق، ټول وای، بیا وای چې زه خپل تخلیق پیر بابا ته منسوب کوم، ما ته مشرک وایي. چې بیا زه ژوند د الله نظام بجای د بنده په نظام کې تیروم، بیا ما ته څه وایي؟ چې زه د الله نظام په مقابله کې د بنده نظام سپورټ کوم، د بنده د نظام پرچار کوم، د بنده د نظام د توی شوي قوانینو مطابق ژوند تیروم، اوس ما ته څه وایي؟ که دا باغ تا ته الله درکړی، دې دپاره کتاب المساقات په شریعت کې نشته. که دا ځمکه د کروندې الله درکړې، دې دپاره کتاب المزارعات په شریعت کې نشته. که دا مارکیټ دکان ګاډی الله درکړی، دې دپاره په شریعت کې کتاب الاجاره یا کتاب التجاره نشته بیع. نو ولې خلق الله نه مني؟ په دې امر د الله ولې نه مني؟ پته ولګېده چې دا مونږ په شریعت کې ډېر لوی نقصان کړی، چې مونږ خو دا عقیده شته چې خالق الله دی. او که تاسو طلبه کرامو سمج ته دا خبره راشي، ستړي خو نه چې مشرکین مکه حضور علیه السلام سره په دې جګړه کړې وه چې خدای نشته. یو مشرک هم د الله خلاف نه و. مشرک څه ته وایي؟ کافر ته وایي که الله منلو والا ته وایي؟ د الله منلو والا ته مشرک وایي. خو چونکې صفات الله سره نه منل، د سفر خپل خدای و، د خوراک خپل خدای و، د خیر خپل خدای و، د شر خپل خدای، جګړه په صفات وه. دا مونږ چې کوم سوچ دی چې مونږ دلته دینی مدرسې کولاو دي، مونږ دین خدمت کوو، تاسو څه خیال دی؟ امریکې کې دینی مدرسې نشته؟ د دیوبندیانو دي. امریکې کې جوماتونه دي، امریکې کې خانقاهونه دي. د ټولې یورپي مغربي دنیا خیال دا دی چې که تاسو جوماتونه جوړوئ، چنده به درکو. دي کابل کې چا نه پوښتنه وکړئ، دلته چې نیټو راغله چې چا جوماتونه واړه ورته غټې کړه، چې کوم زیارتونه ړنګ و هغه یې جوړ کړه او مولیانو ته $1000 تنخواه ورکړه. اوس دا خو یو سوالیه نشان دی چې یو عالم ته $1000 تنخواه ورکوي، یو جومات آبادوي، یو مدرسه آبادوي، او بل مسماروي، د بل خلاف د قتل فیصله کوي. وجه څه ده؟ دا پیله مسله ده. هغوی وایي دا که تاسو به دا شک شي چې امریکا به داسې نه وي، بیا ډالر باندې بره لیکل شي. چا ډالر کتلی؟ ډالر چا کتلی؟ هغه باندې بره لیکل کړي چې ثق بالله، اعتماد په الله کوه. دا ډبلیو بوش چې صدام سره جګړه وه، نو صدام بیان وکړو چې الله مونږ سره دی. نو صحافي د ډبلیو بوش نه پوښتنه وکړه چې صدام خو وایي چې الله مونږ سره دی. ده ورته وي چې که الله مونږ سره وي که نه وي، مونږ الله سره یو. نو خبره د الله په الوهیت نشته، خبره په صفاتو ده. مغربي دنیا، یورپي دنیا، د هغې اعلی کار هغه عالم تارګټ کوي چې څوک دا دین نظام ته راوړي. هغه عالم تارګټ کوي چې هغه خپل ژوند، د کور ژوند، د کلي ژوند سنتو مطابق غواړي. دوی فیصلې مغربي دنیا په سترګو کې ازغی دی چې قرآن وایي وایه، که د دې معنا کوي کیا، که په دې عمل کوي کوا، خو قرآن به حیثیت نظام نه پیش کوي. دا به عدالت ته نه راوړي، دا به د سټیټ حکمران نه وي. او ته چې څه کوي ذاتي ژوند کې کوا، خو سنت به د خپل ژوند مسئله نه جوړوي، او سنت به په معاشره رایجوي نه، چې دا ناسته ولاړه، تلل راتلل، لباس، خوراک، غم خادي سنتو مطابق. دا دوه کاره چې کوم عالم نه کوي، هغه ته د مغربي دنیا نه خطره نشته. وجه چې هغه د خلق قائل دی، خو امر نه مني. ما او تام نن دا ګوره د دوره کسان ناست یو، شاید چې ډیر کم کسان په دې خام خیالۍ کې پراته وو چې دا د نظام خبره کول دا یو سیاسي ایشو دی.
او اوس خو تاسو واورئ د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې دا ستا د جز لازم غیر منفک عمل دی. لازم ځکه د شاه صاحب تصور څه دی؟ فک کل نظام. فکو او د مفتی محمود رحمت الله علیه آخرانه پیغام څه دی؟ کہ ہم اسلام کے سوا ہر ازم کو کفر سمجھتا ہوں. ہم اسلام کے سوا ہر ازم کو. اوس دیمه خبره چې کله تا سمجھ کې دا راغله چې زه خو به دا نظام راولم او په دې به عمل کوم، زه به د خپل ځان خالق الله منم او خپل اجتماعي انفرادي ژوند به د الله د امر مطابق تیروم، زه به په معاشره کې یو ښه ژوند تیروم، خو معاشرې ته به د صالح نظام دعوت ورکوم. ته په دې پوه شوې چې زه انسان یم، زه به د بوټي، د اوبو، د ځمکې، د حشراتو، پرندگانو، چرندگانو ټولو د خیر خواهی سوچ کوم، ځکه زما برای عامه. اوس تا د یو نظام کارکن شوې، ته د کور فرد یې، ته د شهر باشنده یې، ته د قوم او بین الاقوامی دنیا منبری، ته د کور فرد یې او د شهر باشنده یې. تاسو به دا خبرې تقریر په نیت نه اورئ، په دا یوه خبره که تاسو بیا خپله غور کوو نو یو لوی داستان به مو مخې ته راشي، خو دا خو تاسو ته یو احساس درکول دی جلک. او د قوم او بین الاقوامی دنیا منبری، ته د کور فردی او د شهر باشنده د قوم بین الاقوامی دنیا منبری. اوس که تا ته څه اخلاق نه پکار، ته بد اخلاق شي، بد کردار شي، چې د کور فردی تا د وجې به کور پریشانی کنه، چې ته د شهر باشنده ته به شهر ته ناسوري کنه، چې ته د قوم منبر ته به قوم ته خطرناکی کنه، چې ته د بین الاقوامی دنیا منبری بین الاقوامی دنیا ته به تا نه خطرهی کنه. نو دغه انسان د پاره څلور صفات شاه ولی الله سے بیانوي چې دې څلور اخلاق په ځان کې راولي. دا څلور اخلاق که ده کې راغله نو دی خو ټیک شو، نو دی به کور د پاره هم د خیر ذریعه، شهر د پاره هم د خیر ذریعه، قوم او بین الاقوام د پاره هم د خیر ذریعه. پہلا صفت څه دی؟ طهارت. پہلا صفت څه دی؟ د کې به طهارت، د ده جامې پاکې، د ده بدن پاک، د ده مکان پاک. دا درو شیانو کې مغربي دنیا مونږ سره متفقه ده، خو شریعت دې صفحې نه مخکې درومي چې د ده باطن او د ده خیالات پاک. د ده باطن څه ته وایي؟ مغربي دنیا دا وایي چې دا لاس به مینځي، چې دې پورې آلودګي نه وي. شریعت فرمایي چې دا لاس به حرامو ته نه وړي، دې کې به باطني طهارت هم راولي. دا انسانی دنیا وایي چې سترګې به صفا ساتي، او اسلامی دنیا دام تاییدوي اسلام دې نه مخکې چې بد نظري به هم نه کوي. د چا کور دروازه کولاو د اندر به نه ګوري. مغربي دنیا بلکې انسانی دنیا وایي چې خوله به صفا ساتي، د هغې دپاره مستقل ټیشو ایجادات. خو اسلام فرمایي چې دام ډیره ضروري دی. اسلام د دیم تایید کوي، مسواک هدایت هم کوي، خو فرمایي چې خوله به د بدګویۍ نه، د فحش ګویۍ نه، د غیبت نه، بهتان هم پاکه ساتي. نو اسلام د ځان، بدن، مکان طهارت سره د باطن د طهارت خبره کوي. نو پهلا صفت د دې انسان څه پکار دی؟ طهارت. دویم صفت د دې انسان دی اخبات. اخبات څه ته وایي؟ عجز او نیازمندی. اخبات معنا ده عجز او نیازمندی. اوس دا عجز به څرنګه کیږي؟ د الله د عظمت په اعتقاد، د الله مخلوق خدمت کول او په عاجزۍ پیش کېدل، د الله د عظمت په تصور چې ته به دا خیال کوې چې دا سړی خو مانه لاندې دی، ده ته ګزار ورکوی شم، د ده حق خوړی شم، دنه د یوې خبرې په ډبل بدل اخستی شم، خو زم د چا ما تحت یم، دام د چا بنده دی، د چا د کارخانې مال دی، د الله د عظمت. او که دا تصور دی نه وي د ده نه یارېږي، په دې بیا اسلام تنقید کوي، دې ته بزدلي وایي، دې ته غلامي وایي، دې ته چاپلوسي وایي. ځکه د تواضع او د غلامۍ چاپلوسۍ په مابین کې د تار په شان فرق دی.
د تکبر او خوددارۍ په من د تار په شان فرق دی، بیا موضوع بل طرف ته لاړه شي. نو اخبات معنا عجز او نیازمندي. څه معنا؟ د الله عظمت په عقیده، د الله مخلوق سره په عاجزۍ پیش کېدل او د الله د مخلوق خدمت کول. دریم صفت د دغه انسان چې د سره کور ښایسته شي، شهر ښایسته شي، قوم بین الاقوام دواړه ښایسته شي، صفت دی سماحت. د سماحت معنا دی سیرچشمی. شاه صاحب چونکې تمام تصنیفات پارسی کې دي نو دی وجنې ترجمې هم پارسی کې کړي. سیرچشمی معنا موړ انسان. عربی کې معنا کېږي فیاض. د به هر وخت د ورکړې سوچي، د به هر وخت. دلته شاه صاحب یو بهترینه نکته فرمایي. فرمایي چې کائناتو آلات استعمالول، هغې نه پیدا اوچتول، خو د هغې په استعمال کې دومره نه ورکېدل چې خپل مفاد مخکې کړي او د معاشرې مفاد په قربان کړي. تاسو غالبا چې وده شو سمجھ کې راغله؟ سیرچشمي معنا د آینه د آلات استعمالول او د هغې نه فایده اخیستل، خو د هغې په استعمال کې دومره نه ډوبېدل چې خپل حقیر مقصد دپاره د معاشرې مفاد قربان کړي. څرنګې اوس په ایمان پیدل تل ډېر خوند کوي که په موټرسایکل، او بیا چې د دې استعمال کې لږ ورډوب شي، چې اوس خو زه 1,20,000 والا اخلم، چې په هغې کې لږ ورډوب شي بیا خو به هغه اټومیټک اخلي چې هغه پیډل به نه وایي، بټن سره به لګي. چې په هغې کې لږ ورډوب شي بیا خو به ګاډی اخلي. اوس ګاډی خو په دې موجوده وسایلو کې نه کېږي، بیا به ته خامخا داسې پالټۍ ته وردانګې چې هغې مقبولیت ډېر وي، بیا به ټکټ اخلي. بهرحال بیا به دا ټول قوم خزانه لوټوي چې بینک بیلنس تیار کړو. اوس دا د آلاتو استعمال کې دومره ورډوب شوي چې یو انسان مختصري زندګۍ خوشحالۍ دپاره د څومره ملکي سرمایه ډوبه کړه. نو شاه صاحب فرمایي چې ته به فیاض وي، د ورکړې صفت به دي. او څلورم صفت په دغه انسان کې عدالت. عدالت څه ته وایي؟ د دوه معنا دي، العدل والاعتدال. عدالت چې وچېړي دا تاسو بیا د شاه صاحب په تفسیر ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان کې ګورئ. دا خطبې ته شاه عمر بن عبدالعزیز خجولی دا آیات، او یا یې په معالم العرفان کې وګورئ، تاسو به دماغ په کولاو شي، یا یې د ابن عربي صاحب په تفسیر کې وګورئ. اوس دا انسان دی به عدل کوي. څه معنا؟ د الله د یارې به بل ته د ده حق ورکوي. عدل به کوي معنا بل ته به د ده حق ورکوي، او خپل ژوند به اعتدال سره تیروي. که خوب کې ته افراط تفرید کوي بیمار به، که خوراک کې افراط تفرید کوي بیمار، چې لږه خوریم غم به یې که ډېره خوري. سیر و تفریح کې چې ته له حد نه ور واوړیم پریشان به یې، که بلکل نه وځیم پریشان به یې. نو خپل ژوند به په اعتدال تیروي. د کار په وخت کې کار، او د ضروریاتو په وخت کې ضروریات، او خپل آرام په وخت کې خپل آرام، د بل خدمت وخت کې د بل خدمت. نو عدل معنا بل ته د هغه حق ورکول، اعتدال معنا خپل ژوند میانه روی تیرول. څو صفات شو؟ اوس دغه کې یو هدایت کې شاه ولی الله صاحب چې د انسان طبیعت کې الله داسې یو عنصر یې دی، پرنګیان ورته ایلیمنټ وایي، چې هغه یو شی څومره د انسان سره سلی بیا لږ ټیم بعد هغه د ده عادت شي، بیا د هغې خلاف ورته ګران شي. انسان کې الله یو داسې ماده یا عنصر یخی دی چې ته کله هغه استعمالوي هغه د ده عادت شي، هغه د ده او د هغې خلاف ورته ګران شي. مثال مقصد بعد کې بیانوم. مثال ما پیش کړی دی اسانتیا دپاره، شاه صاحب ته یې منسوب نه کړي. یو سړي ته وایي چې نسوار اچوي، او چې لرې خدای دې غر که نسوار هم څوک اچوي، او چې نه خامخا به اچوي، چې خامخا یې نه اچوم، چې ولې به یې نه اچوي؟ ملګري را ویسار کړي، چونډۍ ورکړي، اوف په ده سر ګډېږي، کچړۍ ولټۍ کوي چې تاسو خدای تباه که، ما درته وی نه زه یې نه اچوم.
په سبا یې بیا راویسار کی بیا چونډۍ ورکي. نو دا پرون نن کیفیت گزاره کوي خو بد حالي درېیمه ورځ بیا راویسار کی. څو ورځې بعد دی ورته وایي چې نن خو نسوار هم نه راکوئ. بیا رفته دی د نسوارو دومره عادتي شي چې بیا نسوار اچي پیله پوړۍ بویوي. بویولو نه بعد بیا اچوي او دا یې څومره عادت شو چې اوس پیر فقیر پسې ګرځي چې چغ راته وښایي چې نسوارو نه خلاص شو. ابتدا یې څرنګې وه څومره ورته کراهت و، انتها یې څرنګې شوه چې اوس د هغې خلاف نشي کولی.